بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو تاسو دا ویډیو ګورئ د دې نه په زبې تاسو سره څه خبرې او دا لپاره به موږ داسې نه کوو، موږ توبه وکړو نظري وه. زما جامد احمد نوم دی. موږ پرون یو ویډیو کړې وه په ټیک ټاک باندې ډېره زیاته وایرل شوې وه د مولانا فضل الرحمن صاحب او د مولانا محمد علي شاه د افیکټ موږ بېعزتي کړې وه. عزتمندو تاسو دا ویډیو کتله، په دې کې دغه بدبخته کسان هغوی د مولانا فضل الرحمن صاحب او زموږ د یو بل عالم د هغوی تصویران په کاڼو باندې ولیو، د هغې بېعزتي کوي. او الحمدلله د دې چې کوم دی سافټویر بیا زر اپډیټ شوی هم دی او بیا توبه څنګه وباسي چې ته نن په کونه باندې توبه وباسې او نن دغلته چې کوم دی د شرم نه تاسو سرونه ټیټ کړلي، نو ای بدبختو څه وجه ده چې تاسو د علماو سره دومره نفرت لرئ او د علماو سره دښمني لرئ؟ د علماو سره دښمني دا د قادیانانو میشن دی، په دې باندې هو قادیانان عمل کوي، دا د قادیانانو میشن دی. د هغوی کوشش دی چې د علماو سره دښمني سي واشي، خاص کر د سیاسي علماو سره. او هغه میشن تاسو خپل کړی دی، د علماو په مختلف طریقو باندې تاسو بېعزتي وکړه، د هغوی د تصویرانو سره، د هغوی د شکلونو سره. که په لارو کې ووینئ په هغوی باندې تاسو ګزارونه کوئ، بعینه د طایف د کافرانو دغه بچو تاریخ تاسو را تازه کړی دی، تاسو یو ګناه هم نه دی پرېښودي. او نن چې کوم دی بیا تا توبه وباسې، سر دې ټیټ کړی دی او بیا وې زما په کونه باندې توبه ده. نو افسوس دی په دغې بدبخته خلکو باندې، او افسوس دی د دوی په مشرانو باندې چې دوی له صحیح تربیت نه دی ورکړی. دغې خلکو له مضبوطه سزا ورکول پکار دی، دوی له داسې سزا ورکول پکار دی چې بیا دوی د علماو بېعزتي نه کوي او د هغوی د تصویرانو نه کوي. الله رب عزت دې موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.